نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رونو دوستانو مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې خې چې دا پوره دین زم په زندګۍ کې راشي. الله تعالی مونږ او تاسو باندې یو لوی فضل او کرم کړی، دا کلمه یې را نصیب کړی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دې کلمې فضیلتونه خو ډېر دي، څوک یې ورځ سلسله یې او ډېره یې په تاسو باندې نو عملنامې نه چې کوم دی ګناهونه ورانهږي او نیکۍ پکې لیکل کېږي چې مونږ او تاسو یې روزانه ذکر کړو، زرونه ځلې په تاسو باندې یو بیا چې کوم دی که نه د سلو کالو یو کافر چې دا کلمه وویله که نه الله تعالی ورته مخکیني ټول ګناهونه معاف کړه. که دې وخت کې دله مرګ راغی نو جنت له به ځي، جنت واجب دی. او که ژوندی کلمې نه لاندې به زندګي تېروي. کلمه کې دا فرض دي چې په ټول عمر کې یو ځل ویل فرض دي، بیا کلمې نه لاندې ژوند تېرول فرض دي، کلمې معنی ځان پوهول فرض دي، کلمې په مقصد ځان پوهول فرض دي، کلمې نه لاندې ژوند تېرول فرض دي، او کلمه بل ته رسول فرض دي. چې مونږ کلمه وویله مونږ باندې ټول د الله تعالی احکامات غشو دا لازم شو. نو اول چې کوم دی مونځ فرض شوی دی چې معراج په شپه باندې الله تعالی نبی علیه السلام نه په تحفه کې ورکړی چې کوم مسلمان 5 وخته پوره اهتمام سره مونځ کا، چې حرام هم نه یې خوړلي، مسواک یې هم کړی، په جمع سره یې مونځ کړی، او الله نه یې په زړه کې یره مې چې پوره اهتمام سره یې کړی، نو الله تعالی یې زه وعده ورسره کوم جنت به ورله ورکوم. او چې څوک په اهتمام سره مونځ نه کړي نو الله یې ما باندې هېڅ هغه ذمواري نشته، زه یې بخم او که زه جهنم ته لګم. نو ګوره دا مونځ چې کوم دی که نه په اسلام کې یو ښایسته رکن دی چې مونږ او تاسو اهتمام سره وکړو. الله تعالی چې مونځ داسې عمل دی چې مسلمان د بدو کارونه او ناروا کارونه منې کوي او خو طرف ته یې کوي چې تا مونځ که او ناروا او ګناه کارونه کړن ته په دې باندې پوه شې تا یو مونځ هم نه قبول شوی. بیا علم دی په هر مسلمان نارینه او زنانه باندې 40 ګنټې الله دومره علم فرض کړی چې 40 ګنټې عالمانه زندګي په تېره کا. بیا ذکر دی چې ورځ کې مونږ 100 ځله کلمه یو، 100 ځله درېیمه کلمه یو، 100 ځله استغفار یې په خپلو ګناهونو، 100 ځله نبي علیه السلام باندې درود شریف یو. چې څوک 100 ځله په نبي علیه السلام درود شریف یی نو په ټنډه به ولیکل شي دا نه منافق دی او نه جهنمي دی. څوک یې 300 ځلې په نبي علیه السلام یې شفاعت واجب شو، څوک یې 1000 ځلې په نبي علیه السلام باندې دنیا کې به ورته جنت کې محل ښکاري او بیا به له مرګ راځي. نو تبلیغ والی چې ټول 1000 ځله په نبي علیه السلام درود شریف یی، حقیقت کې یې شکي په نبي علیه السلام دا ده چې نبي علیه السلام سترګو رب کا درم چې څه احکام هغه یې د سنت طریقې په هغه باندې ژوند تېر کا، چې نبي علیه السلام په طریقو باندې ژوند تېر کړي دغه ته شکي یی چې سترګو رب کا درم هغه نه خلاف ژوند تېر نه کړي او په نبي علیه السلام شپه ورځ درود شریف یی. بیا چې کوم دی هغه مو دی دا چې مونږ او تاسو اخلاق داسې ښه شي لکه نبي علیه السلام څنګه اخلاق مبارکه صحابه کرامو ته وښودلی چې اخلاق والا داسې لکه شپې چې قیام کې ولاړي او ورځ یې روژې او بد اخلاقي داسې لکه سوره جیب چې څه شی ورغورځوي تر لاندې لوږي. بیا چې کوم ځای صحیح نیت دی چې مونږ او تاسو هر یو عمل کړو چې په صحیح نیت سره یې وکړو، ریاکارۍ سره یې نه کړو. اوس څوک دا خیراتونه او شیونه او دا کار په هغه باندې تصویرونه خلکو ښکوي، ریاکارۍ پاره که په دې باندې به جهنم لځې چې په ریاکارۍ سره خیرات وکړه، په خیرات باندې به جهنم لځې چې ریاکارۍ سره وکړه. چې یه کجوري دانه ورکړه او خاص د الله رضا پاره ورکړه، الله تعالی به احد د غره قدر ثواب لار کا. چې ریاکارۍ پاره احد غره سونه ورکړه که نه الله به جهنم لپ لګي. بیا دعوتي تبلیغ کار دی، 140 پیغمبرانو دا دعوتي تبلیغ کار کړی. بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ختم نبوت شوی. ختم نبوت په برکت باندې ټولو مسلمانانو باندې فرض دی او لازم دی دعوتي تبلیغ کې حصه واخلي او ټولې دنیا کافرو ته به مونږ کلمه رسوو. او څومره مسلمانان چې دا به ټول تبلیغ له راولو، جومات له به راولو چې ټول د الله والا جوړ شي او جنت والا جوړ شي او ټول مسلمانان جنت له لاړ شي. نبي علیه السلام امتیان دي قیامت ته ورځ پورې څومره پیدا کېږي. جمعې په ورځ باندې ماسپښین په 2 بجې فضلالله جومات ناصر روزي جومات هم ځي دواړ کې تبلیغ مرکز له او څوک کې ته را سره نامې لیکلي ټول تیار شئ. والسلام.